سوات په خپله ارته سینه د پیړو تاریخ خوندي کړی دی. دې ټاټوبي مختلف تهذیبونه زیږولي، پاللي او لوی کړي دي. همدغه وجه ده چې اوس په 21مه پیړۍ کې هم د دې خاورې د زرګونو کاله تاریخ ارزښت ورځ په ورځ مهم ګرځېږي. سوات تاریخي او غرایزه سیمه نجیګرام کې د کنستلو پر مهال په وړومبي ځل 2000 کاله پخواني بېساري انځورونه میلاو شوي دي، کوم چې په فرسکو هنر کې جوړ کړی شوي دي. یو انځور کې بودا هغه وخت چې کله هغه عبادت کولو. دویم انځور کې کتلی شي چې بودا د عبادت او ریاضت وروستو د بودا درجه وموندله. داسې اثار پکې موږ ته هم میلاو شوي چې هغه ډېر زوړ تاریخ راخلي. هغو د خاورې هر څه جوړ کړی دی. د اور باندې لکه لوښی یا دغه نه دی سېځلی. نو دغه کار چې کم چالو دی زموږ د پاکستان خپل ارکیالوجي ده. نو کارونه د الله دي چې زموږ ملک او زموږ سوات ډېر مخ په ترقۍ لاړ شي. دلته دا سټوپې او دا ځایونه دا پیله ځل دی چې دغلته ښکاره شول. دا په نور علاقه کې نشته، ولې چې کم از کم 3-4 سټوپې خو غټې سټوپې دي. خو اوس چې کومه پینټینګز ښکاره شوي دي هغه ډېر د یو نوی تاریخ په هغه جوړ کړي او د دغې پینټینګ نه موږ ته دا معلومیږي چې دا نور هم لکه موږ په دې کې چې کوم چې د ارکیالوجیکل سایټ ته کسان دي هغو کې په دې کې هغو ته نور هم مخې ته لار میلاویدی شي. نجیګرام د آثار قدیمه خو وایي دا ډېر زیات مشهوره علاقه ده په دې ولایت باندې، خو دلته کې چې کوم دانې څیزونه را میلاو شوي دي نو دا ډېر زیات تاریخي دي او موږ خو د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې کم از کم دې ته د روډ جوړ کړی شي. که تاسو ګیر چاپېره وګورئ نو ډېر زیات شینوالی دی او ټورست سپاټ هم دی. حکومت کې دې له لږه توجه نوره هم ورکړي نو دا ځای به ډېر زیات د ټوریزم دپاره یو ښایسته ځای دی. نور به هم دا مزید مخې ته لاړ شي دا علاقه. نجیګرام کې تر دې د مات 40% کنستلو کار شوی دی چې پکې د بودمت او کوشان دور 2000 کاله پخواني لرغوني آثارو کې 3 سټوپوګانې، ویهاره، پارلیمان، د ناستې او عبادت ځایونو سره نورې په زرګونو کاله پخوانۍ ودانۍ میلاو شوي دي. سوات کې میلاو شوي انځورونه د دې خبرې پخلی کوي چې دې منطقه کې د بودمت په دور کې د فرسکو هنر پیل شوی و. د دې انځورونو میلاوېدلو سره د سوات تاریخ ته نوی باب هم میلاو شو. افتخار احمد زمان، زموږ سوات .com، نجیګرام، سوات.